صحابو بارکه لغونته بغض یا حسد یا د یو صحابي په بارکه دا د ایمان تبعی ده. صحابو نفرت پړه کې پروتي یا د صحابي یو صحابي چې کوم کس راولګید رضی الله عنه نو بس هغه پسې بیا خبرې مه کوه، چپ شه. داسې خبره ته ملو شوه د عالم نه تپوس وکړه، خپل تحقیقات دې خبرو کې مه کوه. حضرت ملا علی قاری رحمه الله فرمایي د عقیدې په خپل کتاب کې لا نذکرهم الا بخیر، صحابو تذکرې کوي خدا خیر د شر نه ښکلې خبرې کوي. صحابو خلاف پوچه خوله مه خوځوئ، د ایمان تبعی او د ایمان زیان او نقصان. حیات الصحابه یو کتاب دی چې دا موږ ته بیروت نه کوم کتابونه چاپ کیږي د عربی کتابونه د عربی چاپ کیږي، نو لومبی چې د صحابو په شان او د هغې د عزت او عظمت او د برکت او د اوچتوالي او د تقوا او د للهیت او د ورع او د الله په ذات توکل او د صبر او د شکر او د عزت کوم کتاب چې چاپ شوی دی حیات الصحابه دا په عربی کې دی او دا چا لیکلی دی؟ حضرت مولانا الیاس دهلوی رحمه الله رحمة واسعة غالية وبرد الله مضجعه وجعل الجنة مثواه ولا زال شآبيب النعم قائمة ودائمة عليه. تبلیغ بزرگ چې هغه کتاب لیکلی دی د هغه زوی حضرت جی رحمت الله علیه یعنی مولانا یوسف رحمت الله علیه دا کتاب د صحابو په شان لیکلی دی ماشاءالله، په اردو کې ترجمه شوی ده. یو ترجمه چې ده هغه څه ده ګرانه ده، نو مولانا احسان صاحب ولی کامل بزرگ هغه دې ترجمه وکړه اسانه. حیات الصحابه د صحابو حیات، د هغې ژوند، د هغې عزت عظمت برکت تفوق برتري تقوا للهیت صبر شکر عاجزي انکساري یو بل سره مینه مواخات بایچارګي د آخرت دپاره تیاري په دې باندې ټاپ کتاب لیکلی دی شپږو جلدونو کې، اردو کې ډېرې حصې دي، 3 جلدو کې راغلی دی. نو ما تاسو دا خبره کوله چې تاسو مولانا الیاس رحمت الله علیه دهلوي زوی مولانا یوسف رحمت الله علیه حیات الصحابه چې کوم کتاب نو ستاسو وړو کې به د صحابو سره مینه او محبت پیدا شي. هغه کتاب به ګورئ تاسو به جاړئ، هغه کتاب به ګورئ ستاسو به صحابو سره مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، الفت پیدا شي. الله اکبر. صحابو سره ستاسو مینه پیدا شي، محبت پیدا شي. هغه کتاب وګورئ والئ حیات الصحابه او په خپل کور کې کېږدئ، هغه وګورئ او خپل اولاد په هغې تربیت وکړئ او کور کې تعلیم حلقې لګوئ، قرآن حلقه، حدیث حلقه، فقه حلقه، د اعمالو د فضائلو حلقه کور کې ولګوئ. په دسترخوان د هغې تذکرې کوئ د صحابو مینه د بچو پړه کې پیدا کړئ. ادبوا اولادکم بثلاث خصال، 3 آداب اټیکیټس اخلاقیات د اولاد پړه کې واچوئ. حب نبیکم نبی سره مینه، وحب تلاوت القرآن قرآن سره مینه، اهل بیت سره مینه دا د اولاد پړه کې واچوئ. کل تقی و نقی فهو من اهلی، صحابو سره مینه اهل بیت سره مینه دا د اولاد پړه کې واچوئ. نو که تاسو حیات الصحابه کتاب سټډي کو عمل کړی دی چې لا نذکرهم الا بخیر، د صحابو تذکره خیر سره کوئ، د صحابو تذکره خیر سره کوئ. لا نذکرهم په دې نو صحابو مینه به ستا اړه کې پیدا کېږي. او نور داسې کتابونه شته